السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو امید د تاسو بخیر. د دې فلایټ په حواله سره یو ځل بیا درو خبرې چلیږي. ما ته ملګرو په واتس اپ باندې انستګرام باندې داسې سکرین شاټ را لېږل دي. رومیر بھائی وایي دا خلک داسې ویډیو شیر کوي. تاسو دا ویډیو ټول وګورئ زما په یوټیوب چینل باندې تاسو پته ولګي. ګورئ دوستانو الحمدلله دې ځل چې فلایټ په کم طریقه باندې اوپن شوي دي نو ان شاء الله د الله په فضل سره واپس به د خیره سره نه بندېږي. په پاکستان کې چې کوم الکترونیک میډیا ده هغه خو دا خبرونه شیر کوي چې یاره دا وایرس راغی او دې ځای نه راغی فلان او ډینګ کته پورته نه انشاءالله هېڅ هم نشته. الحمدلله دلته په یو سیسټم باندې اوس فلایټ اوپن شوي دي. د قرنطین یو سیسټم دی اوس او د هغې نه علاوه دلته خلک قرنطین کېږي. فول سیسټم جوړ شو نو بالکل د دې خبرو څه حقیقت نشته دی. او دا خلک چې کومې دا اکثر دا نادان خلک دي داسې ویډیوز او داسې د لږ غونډه کې فالوورز او د لایک دپاره هغو داسې خبرونه شیر کوي دوستانو. نو بالکل هرګز په دې کې څه حقیقت نشته دی دوستانو. او انشاءالله فلایټ به هم په دقه طریقې سره د خیره سره د الله فضل و کرم سره به رواني. دلته یو خبره ده دوستانو هغه دا چې اکثر ملګرو خروج او د هغه نه دي سیوا شوي. نو انشاءالله ملګرو دې کې لږ مخکېوالی وروستوالی کېږي خو د 31 جنورۍ نه مخکې انشاءالله کوم خادم الحرمین شریفین حفظه الله چې کوم ټایم ورکړی دی هغې پورې به انشاءالله د کم دغې نه مخکې به انشاءالله ستاسو د ملګرو به خروج او دم سیوا کېږي او په اقامه کې به هم ټایم سیوا کېږي انشاءالله. د فکر ضرورت نشته دی انشاءالله. خو یو زما تاسو ته ریکویسټ دوستانو چې کله ستاسو خروج او دا او اقامه کې ټیم سیوا شو نه ځان له ټیکټ رالی اصلا چې تاسو ټیکټ ځان له راوالی فلایټ هر څه بک کړو د هغې نه وروسته بیا ستاسو نه په خروج او ده کې ټایم ځکه چې سعودي عرب ته د انټري دپاره خروج او ده یعنی په اقامه کې او په چوټۍ کې ټایم دا ضروري دی چې دا نه نو تاسو لکه انټري نشئ کولی. نو چې کله ستاسو خروج او ده او اقامه سیوا شوه نو تاسو بیا ځان له ټیکټ واخلئ او راځئ. خو دلته زه یو بله خبره دوستانو خبره ده چې که د کم ملګرو انتهایي ضرورت وي نو بالکل تاسو اقامه اوس د 3 میاشتو هم جوړېږي. چې کومې غټې مهینې د 6 میاشتو هم جوړېږي او د 9 میاشتو هم جوړېږي او د چوټۍ فیس جمع کوي او اقامه خپله سیوا کوي. کمپنۍ ته تاسو ریکویسټ وکړئ نو په دغه طریقه باندې هم تاسو راتلی شئ. مهرباني ستاسو سوال زما نه په کمنټس کې کولی شئ.